ولکه هغه 12 کسان چې کوم فوجي مړه کړي دي اخو هغه په خپله ژوندی پروت دی، خلکو ورله پرون جنازې کړي دي او هغه ژوندی پروت دی. قصه څه ده؟ مکمل قصې نه خبروم، پوره معلومات در کوم، ویډیو اخره پوره وګورئ. قصه داسې شوې ده سوشل میډیا له پسې صافه خوره شوه، په پته به یې نه پوهېږي، په نبض به یې نه پوهېږي چې دا کس د تا نه پهاړي پوره کنسټیبل دی. د درس خوړلی و، زخمی شوی و، هسپتال د چاسترجک روان کړی دی، ټیک شو. او دغه دوران کې ولا تصویر اوښکې دی چا، خو دې زخمي و مړ نو، او تصویر یې په سوشل میډیا ورکړی دی، خو هغه دونه نو وایرل، ولې دی چا پېژندنه دونه، خو دا تصویر چې راغشتې دی دې نه پیدا اخیستې ده. ویډیو جوړه کړې ده په اے آی باندې، خپل بړاسې پکې وښکېږي چې ما د فوج کې وم، ما دومره مړ کړي دي او دومره مړ کړي دي او هر څه چې کوم خپل بړاسې پکې وښکېږي، ټیک شو. او بیا به دا تصویر لګولې دي، نو هغه خبرې داسې وي چې خلکو ډېر زیات وایرل کړې، مخکې لاړې، خلکو چې کوم دی ورتلې به خلکو مګتي وایرل شوې. او بیا به سبا له در سټیجر د تصویر راغشتې دی چې په هغې کې دی ژوندی دی، خو بس هغه مړ کړی دی، هغه یې ورکړ. نو دی خو الریډي یو ورځ مخکې ښه وایرل شوی دی، نو چې دا تصویر سوشل میډیا ته راغی نو به نور هم وایرل شو. هلته وي کس خو یې مړ کړ، کس خو یې مړ کړ، هغه حالانکې کور کې ژوندی پروت دی او په خپله باندې وي چې دا خبرې ما نه دي کړې، دا چې په اے آی ایډیټ کړي دي او چې ایډیټ کړي دي هغه ګرفتار شوی هم دی. هغه کس ته کوواټ دی، هغه دې وخت کې ګرفتار شوی دی، انټیلیجنس ادارو والا چې کوم دی ګرفتار کړی دی. نو دغه پوره قصه ده، خو سوشل میډیا باندې افوا ډېره زر خورېږي که نه، نو به خلک پوهېږي نه چې څه حقیقت دی او څه حقیقت نه دی.